عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت دے کہ حضور صاحب الاولاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد دے کہ حضور علیہ السلام مبارک ماتا فرمائل چی ستا د کور خواته یو نهر وي او ته په هغه کې 15 وارې غسل کې هره ورځ په کې 15 وارې غسل کې آیا ستا په بدن باندې به څه ګندګي پاتې شي؟ ما حضور علیه السلام مبارک ته جواب ورکړو چې نه جی پاتې به هېڅ ګندګي به پاتې نه شي، ځکه یو انسان په ورځ کې 15 ځلې خو لا ډېر خبره ده چې یو ځل هم انسان په ورځ کې یو ځل غسل کوي د انسان په بدن باندې ګندګي نشي پاتې کېدی، دا به ختمېږي. حضور علیه السلام فرمایي چې یو انسان د کور خواته نهر دی او 15 وارې دا انسان په دې کې د ورځې غسل کوي، آیا د ده په بدن باندې به ګندګي پاتې شي؟ عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما ورته وویل چې نه. حضور علیه السلام مبارک راته وفرمایل چې دا مونځ چې دی مونځ چې کوم انسان 15 وخته مونځ کوي او صحیح مونځ کوي، صحیح عبادت کوي، صحیح طریقې سره کوي، حضور علیه السلام فرمایي دا مونځ دا ګناهونه داسې ختموي څنګه چې دا انسان غسل وکړي او ګندګي د بدن نه پاکه ختمه شي. نو دغه رنګې دا انسان چې کله مونځ وکړي د انسان دا ګناهونه چې دي دا مونځ سره د انسان ګناهونه چې دا میټاو شي، ختم شي. څنګه چې وایي دا اوبه دا ګندګي ختموي، دا ګندګي دا اوبه ختموي. نو حضور علیه السلام مبارک فرمایي چې کوم انسان 15 وخته مونځ کوي نو د دې مونځ په برکت سره د دې مونځ د صحیح کولو په برکت سره چې څوک صحیح مونځ کوي، یوازې مونځ کول ځان ته خلاصوي، صرف مونږ ځان له یو رسم جوړ کړی چې مونځ نه، بلکې یو صحیح کولی چې کوم الله په موږ باندې فرض کړی په صحیح خشوع وضو سره مونځ کول، د هغې رکوع صحیح کول، د هغې سجده صحیح کول، قیام، د هغې هر څه تسبیحات هر څه برابر ویل، د هغې په صحیح طریقې سره کول. حضور علیه السلام فرمایي دا ګناهونه داسې ختموي څنګه چې بدن نه دا اوبه چې دی نو دا نهر کې دا غسل کول دا د ګندګي